څه تکلیف وي تاسو ته دلته ډېر زیات؟ د باران یو د ګرمي ډېره سخته نوري او موږ ته یو برنډه پکار ده. موږ دا تکلیف دی دلته کله باران کله ګرمي موږ چارګان کو دی کله اوبه ګرمي موږ دا مننه پکار دی موږ دلته برنډه را جوړه کړه. جی ګرانو کتونکو دلته کې زه راغلی یم د وتړو دې مدرسې ته. دلته کې چې زه رالم نو د طالبانو کوم چې به زموږ د دین مستقبل جوړېږي دین رڼا به ټولې دنیا ته خورئ هغه یې په ډېر تکلیف کې دي. دی نه به تپوسونه کوو په نور کې جامې انځي دلته ډېره سخته ګرمي ده. ماشومه ستا څه نوم دی؟ یاسر. ښه سویمه سپاره کې؟ نولسمه کې. ښه ماشاءالله. حفظ کې که ناظره؟ ناظره. ماشاءالله ماشاءالله. دلته تاسو ته څه تکلیف وي؟ دلته غرمه او باران دلته برنډه نشته او جامې انځو. ښه جامو انځلو کې ته تکلیف یا؟ نو جی ګرانو کتونکو دا تاسو کتی شئ د دې حالات تاسو ته ښکاري. نور باد باران کې دی د ډېر زیات تکلیف وي. دی کپړې نشي انځلی د دی نور هم ډېر ضروریات دی چې کم مخیر حضرات دي که دې ته سریا راوړي سیمټ راوړي او نور نقد امداد کولی شي هم کولی شي راتلی شي. د دې اکاونټ نمبر به زه ورکړم په سکرین باندې به تاسو ته ښکاري. ګرانو کتونکو دلته یو بل وړوکی شان طالب دی هغه نه زه یو څو تپوسونه کوم. ماشومه ستا څه نوم دی؟ محمد اشرف. سویمه سپاره کې؟ اومه. ماشاءالله ماشاءالله. په حفظ که په ناظره؟ حفظ. ها ډېر ښه. او دلته تاسو ته څه تکلیف وي؟ موږ دا تکلیف دی دلته کله باران کله ګرمي موږ چارګان کو دی کله اوبه ګرمي موږ دا مننه پکار دی موږ دلته برنډه را جوړه کړه. ښه ښه ښه. دا تاسو د دې ماشوم خبرې واورېدې. باران کې دی ته ډېر زیات تکلیف وي. نور کې هم دا اوبه پیپ دی د اوسپنې په دې کې اوبه ګرمیږي نو دی پې اودس چارهدام نشي کولی. دی ته ډېر زیات تکلیف دی. ښه ستا څه نوم دی؟ کاشف. سویمه سپاره کې؟ دویمه کې. حفظ که ناظره؟ حفظ. ها ماشاءالله. دا تاسو کتی شئ د دې ماشوم هم حفظ دی ماشاءالله ډېر تکړه واړه دي خو دی ته څه تکلیفونه دي او موږ د دی د خولې نه اورو څه تکلیف وي تاسو ته دلته ډېر زیات؟ د باران یو د ګرمي ډېره سخته نوري او موږ ته یو برنډه پکار ده. ښه ښه ښه. دا د دې تکلیفونه تاسو په خپله واورېده د دی د خولې نه. نو اوس ځو د دی چې کوم کاري صاحبان دي هغوی سره هم یو څو خبرې کوو. ګرانو کتونکو اوس د دې چې کوم طالبان دي واړه د هغوی د قاري صاحب سره موجود یم. اول خو د دی جذبې ته زه سلام کوم او د هغوی دا محنت ستاسو په وړاندې دی چې کوم طالبان دي ماشاءالله ښه څه حافظان دي کوم چې په ناظره وایي هغه هم ښه تکړه دي. قاري صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام. اول خو ستاسو ډېره شکریه ادا کوم احمد صافي صاحب چې موږ له راغلی او د دې وړوکو ماشومانو اواز مو اوچت کو. ډېره مننه. الله هم خوشحاله بابا. مهرباني مهرباني. دلته کې زه رالم دا حالات ما وکاته ډېر زیات تکلیف دی دی ته. نو په دې باره کې تاسو یو څو خبرې وکړئ د څه ضروریات دي؟ طلباو دپاره دلته چې کوم د اودسونو ځای تاسو ته ښکاري مخامخ باندې او دلته چې کوم د باترومونه دي په هغې باندې هم چت نشته دی او کوم د استنجاخانې ځایونه دي په هغې باندې هم چت نشته او چې کوم اودسونه کوي نو په هغې باندې هم چت نشته. نو دلته سخته ګرمي وي د جون جولای د اوبه داسې خوټ کېږي نو دلته نه د اودس کار کېږي نه د کپړو د انځلو کار کېږي. دا ماشومان په دې غرمو باندې ناست دي دلته کپړې وینځي. موږ سره بل داسې سبیل داسې ځای نشته چې دلته دې کپړې وینځي. بیا موسم یخ وي دلته کله باران شي کله څه شي نو ډېر زیات تکلیف دی ماشومانو ته. زه چې داسې یو کس چې هغې صاحب استطاعت وي او وسې کېږي نو هغه موږ له چې کومه دی که د سیمټو تعاون موږ سره کولی شي د سریې کولی شي هر قسمه تعاون موږ به خپل اکاونټ نمبر ورکړو دلته راتلی شي د حالت په خپله هم کتلی شي چې دې طلباو دپاره د دغې برنډې بندوبست وکړي نو انشاءالله دې دپاره به په دنیا کې هم فایده مني او آخرت کې به هم د ثواب ذریعه وي. ښه ډېره مهرباني. د دی حالات خو ما وکاته ډېر زیات په تکلیف کې دي. په سره نور کې اوس لګیا دي لکه اګست میاشت ډېره سخته ګرمي ده خو دې کې چېرته مخیر حضراتو څه امداد کړی دی اوسه پورې که نه؟ راځي الحمدلله داسې بعضې راشي لږ امداد را سره کوي خو اوس دلته چې زموږ ضرورت دی هغه د برنډې دی او هغه لږ ډېر امداد غواړي.
پیسې ډېره غواړي خامخا ډېر سیمټ غواړي سریه غواړي او مهنګایي هم تاسو ته پته ده چې هر شی بره ختلی دی نو چې داسې مخیر حضرات موږ سره رابطه وکړي دلته راشي دا حالت ویني دلته اوس ماشومانو ته دا ضرورت دی موږ سره الحمدلله دلته جامع مسجد دی خلک جمعې منځلو هم ډېر راځي د جمعې مونځ هم دلته چې کوم دی عوامو ته هم تکلیف وي یوازې طلباو ته نه بلکې د ټولې محلې ته تکلیف دی او زه دا محله ټول داسې خلک چې ټول غریبان دلته پاتې کېږي نو دوی خو خپل وس کوي غریبانان 100 روپۍ خپل وس کوي خو په هغې کې دا کار نه کېږي نو دا خو غټ کار دی او غټه پیسه غواړي نو زه داسې صاحب استطاعت خلک چې موږ سره امداد وکړي چې الله پاک دا کار وکړي او د ماشومانو ته سهولت پیدا شي ښه ډیره مهرباني په دې موږ په دې ویډیو باندې د بینک اکاونټ نمبر هم ورکو ایزی پیسه نمبر هم ورکو ستاسو چې څومره وس وي هغه دوی ته رالیږلی شي په ایزی پیسه په بینک باندې د دې مدرسې چې کوم نگران او محتمم صاحب دی هغوی سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب دې مدرسه کې چې کوم دی د دې اول خو تاسو ګرانو کتونکو ته دا ووایي چې دا په کوم ځای کې موجود ده او بیا د دې څه ضروریات دي الحمدلله موږ ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې لنډ تنګ وخت کې تاسو دومره ټیم ویستو زموږ د طالبانو سره یو قسم له مرسته وکړه او ملګرتیا مو وکړه او تاسو راغلی او د هغوی حالات هم ټول وکتو او دا تاسو خلکو ته بیان کړئ دا مدرسه چې په وتړو کې د والۍ روډ باندې کاکا صاحب روډ والۍ روډ په دې باندې واقع دی جی ښه د دې څه بنیادي ضروریات چې کوم دي هغه هم دي لکه ما طالبانو نه تپوس وکړو هغه یې راته وویل چې دلته زموږ یو څه ضرورتونه دي نو هغه څه ضروریات دي الحمدلله دلته خو موږ سره تقریبا 15 مدرسین دي الله رب العزت د هغوی نظام هم ښه چلی تقریبا د 100 نه بره طالبان دلته مسافر دي هغه پاتې کېږي دلته موږ سره چې کوم پاتې کېږي او داسې د کلي نه چې راځي هغه تقریبا 150 کسانو ته رسي نو الحمدلله د هغوی د هر شي بندوبست الله رب العزت پوره کوي او کېږي روان دی پروګرام ډېر مزیدار الحمدلله د الله رب العزت لاک احسانات دي او ټول د دې خلکو تعاون دی او د دوی موږ سره هغه مرسته ده ملګرتیا ده خو ډېر یو اهم شی زموږ دلته د جومات دی دا خو ډېر لوی جامع مسجد دی د جمعې لمونځ هم کېږي او داسې طالبان هم ګڼ دي الحمدلله نو موږ ته د برانډې ډېر تکلیف دی باد شي باران شي سیلی شي نور شي دا غریبانان دي نور ته ناست او دا څه دپاره او دغه رنګې دی جمعې کې هم د اوبه دومره یخي چې دلته د ناستې شان نه وي نو موږ ته ډېر اهم ضرورت دغه ده او دا څه د برانډې دی چې دا الله رب العزت د دې څه بندوبست وکړي او دغه برانډه تیاره شي نو عوامو ته هم تکلیف دی دوی به هم د تکلیف نه بچ شي او طالبانو ته هم تکلیف دی لوی جامع مسجد دی الحمدلله لوی جمع پکې کېږي او الحمدلله ښه امداد کوي خو دغه شی داسې دی چې هغه ډېر پیسې غواړي او ډېر سریم داسې حالت ته رسېدلی ده چې تاسو ته پته لګي سیمټ هم ګران دی مزدور هم ګران دی ګیلکار هم نو په دغې باندې خرچه لږه زیاته راځي 12 لکه روپۍ پرې راځي نو دا زموږ د وس نه بار خبره ده جي ښه جي ډېره مننه د دوی چې کوم تکلیفات و هغه تاسو ټول واورېده